بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للجماعة. رواه البخاري ومسلم. دا د 40 النوویہ 14 نمبر حدیث ته د حضرت سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. څنګه چې موږ د مخکې حدیث کې درې مباحث کوو: د راوي ترجمه، مناقب د حدیث، مختصر ترجمه او بیا مناسب تشریح د حدیث او د الفاظ وضاحت. د حدیث راوي د حضرت سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کاله سړی دی. د کاله سړی دا نه دی چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خاندان کې و، خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډېر نږدې مناسبت و. په دې وجه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلو: ابن مسعوده، ته چې زمونږ که راځې نو اړو اجازت مه غواړه، براه راست راځه. دا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ السلام سره پیزار ګرځولی دی، مسواک یې ورسره ګرځولی دی، لوټه یې ورسره ګرځولې ده، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بالغ ګرځولی دی. نو ځکه ورته صاحب الوساده وی، بالغ والا. صاحب المطهره د نبی علیہ السلام د مسواک ملګری، صاحب النعلین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیزار ملګری. او نن سبا چې کوم احناف تی فقه حنفي چې چاته منسوبه ده نو دا عبدالله بن مسعود ته ده. د هغې وجه دا ده چې کله عمر فاروق رضی الله عنه حکمران شو نو د عراق خلکو ورته ویل چې عراق او ایران فتح شو نو تراشه او کوفې ته دارالخلافه منتقل که. هغه ورته ویل چې زه نه درځم او زه به د ځان په ځای باندې عبدالله بن مسعود درولېږم. عبدالله بن مسعود چې راولېږو نو هغه هلته کې یو مدرسه او علمي ماحول جوړ کو او په دغې مدرسه کې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مدرسه کې درس شروع کو. 4000 محدثین جوړ کړي دي په دې مدرسه کې، حدیث استادان. او د دې سره سره 1500 صحابه کرامو دی کوفې ته هجرت کړو. 1500 صحابه کرامو. کله چې علي رضی الله عنه راغې کوفې ته نو عبدالله بن مسعود ته دعا وکړله: رحم الله ابن ام عبد ملأ الكوفة علما وفقها. الله دې په عبدالله بن مسعود باندې رحم وکړي، دا مدینه خو د فقه او د علم نه ډکه کړې ده. دا ښار د مدینې مطلب ښار د کوفې مدینه ښار ته وایي. اویل اصحاب ابن ام عبد سروج هذه المدینه. وایي د عبدالله بن مسعود شاګردان خو د دې مدینې او د دې ښار او د کوفې دیوی دی. عبدالله بن مسعود چې کله وفات شو نو د هغه مدرسه د هغه شاګرد، مشهور شاګرد جانشین سیدنا علقمه ابن وقاص لیسی ته پاتې شوه. کله چې علقمه ابن وقاص لیسی کله وفات شو نو د هغه په منصب باندې ابراهیم نخعی رحمه الله کېناستو. ابراهیم نخعی رحمه الله چې کله وفات شو نو د هغه په منصب باندې امام حماد بن ابي سلمه په کېناستو. امام حماد چې کله وفات شو نو د هغه په منصب باندې کېناستو حضرت امام اعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی رحمه الله. هغه چې کله وفات شو د هغه په منصب باندې قاضي ابو یوسف یعقوب رحمه الله، قاضي القضات، چیف جسټس، هغه په کېناستو په دې منصب باندې. 14 کاله شاګردي کړې وه، 14 کاله استاذي کړې وه، بیا 14 کاله قضام کړې ده. او کله چې قاضي ابو یوسف رحمه الله وفات شو نو بیا امام محمد بن حسن شیبانی رحمه الله هغه پاتې شو. هغه صاحب قلم او شپږ کتابونه ولیکل: سیر صغیر، سیر کبیر، جامع الصغیر، جامع الکبیر، مبسوط، زیادات. دا شپږ کتابونه ولیکل او د دغې نه فقه حنفي جوړه شوله. بیا دا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی. نو فقه حنفي دې صحابي ته رسیږي. ډېر تحقیقات د ده هغه فقه حنفي کې راغلي دي. قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي: لا يحل حلال ندي دم امرئ وینا د سړي مسلمین د مسلمان. د مسلمان نه مراد یوازې سړی نه دی بلکې ښځه او سړی دواړه دي. قرآن مجید کې تعبیر په مذکر باندې کیږي او طریقه د قرآن مجید دا دی چې اکثر دا په مذکر باندې دا خطاب کیږي او دا تعبیر کیږي. او په احادیثو کې هم ذکر کیږي، اکثر د قشانی د سړی ذکر پکې کیږي ځکه چې نارینه دا ذکر کیږي او کوم چې زنانه دي نو دا طبعا دا غي سره شامل دي. لا يحل حلال ندي تو یول دم امرئ وینه د سړي مسلمین د مسلمان الا باحدى ثلاث مگر په یو خبره باندې په درې خبرو کې، مگر په یو کار باندې په درې کارونو کې. الا باحدى ثلاث معنا یعنی بواحده من الثلاث.
که 3 کارونه یې وکړل نو پر 3 کارونو کې په هر یو کار باندې مسلمان وینه تویولی شي، خو که دا 3 کارونه یې نه وکړي نو مسلمان وینه تویول حرام دي. لا یحل حلال نه ده دم امرئ وینه د سړي مسلم د مسلمان چې توی شي الا باحدى ثلاث مگر په یوه خبره باندې په 3 خبرو کې. کم دي؟ الثیب الزانی، سیب دی یعنی شادي شده دی او زناکار دی. نو چې شادي شده دی او زناکار دی نو د وینه تویول پکار دی، نو دا وجل جایز دی. والنفس بالنفس، والنفس تقتل بالنفس، انسان به وجل کېږي په بدل د انسان کې. یعنی که یو انسان قاتل دی نو او بل یې مړ کړو نو د هغه مقتول په عوض کې به دا قاتل وجلی کېږي. والتارک للجماعت، او 3 نمبر هغه چې والتارک للجماعت، او یو حدیث کې راغلی التارک لدینه المفارق للجماعت، داسې الفاظ راغلی دي. والتارک پرېښودون کې لدینه خپل دین لره مرتد، او المفارق للجماعت چې دا پرېښودون کې د جماعت اسلامي لره. اسلامي جماعت مراد د مسلمانانو جماعت دی، د دې نه مراد د مسلمانانو عام یو تنظیم نه دی چې دا جماعت اسلامي ده او دا جمعیت علما دی او دا اهل حدیث دي او دا پنجپیریان دي او دا وهابیان دي او دا دیوبندیان دي او دا حیاتی دی او دا مماتی دی او دا تبلیغی دی. دا ته مراد نه دي. التارک للجماعت د دې الجماعت نه مراد اهل سنت والجماعت دي چې د صحابه کرامو اجماع مني او د پیغمبر علیه السلام سنت مني، دا پرېږدي. اسلامي جماعت پرېږدي، دا معنا ده. نو التارک لدینه یا التارک لدینه خپل دین پرېښودونکی، او التارک للجماعت اسلامي جماعت لره پرېښودونکی. المفارق للجماعت دا عطف تفسیر عطف بیان دی، یعنی دا د التارک لدینه معنا ده چې جماعت اسلامي لره پرېږدي. دا د حدیث ترجمه شوله. د حدیث چې کوم عنوان دی نو هغه دا دی چې حفاظت د مسلمان د وینې، حفظ دم المسلم. د دې حدیثو مقصد دی، موضوع د ټاپک دی حفظ دم المسلم، او دا غي وجدار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع کې دا ویلو کنه ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام كحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شهرکم هذا. ستاسو وینې، ستاسو مالونه او ستاسو عزتونه په تاسو باندې حرامي، ان د یو بل وینه بنه تویوي، مال بنه تویوي، عزت بنه خرابوي. دا 3 سوزونه د هر مسلمان ذاتی سیکریسی ده. هر یو سړی به د دې تحفظ کوي. د چا وینه تویول حرام دي، د چا مال اخیستل حرام دي، د چا عزت خرابول حرام دي. دا 3 سوزونه دا ضروری دي. نو دا د حدیث مقصد دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث مقصد دا بیانوي چې مقاصد شریعت چې کوم دي، مقاصد شریعت دا نبی علیہ السلام بیان کړی دي. شریعت مقاصد څه دي؟ المقاصد الشریعه. مقاصد الشریعه چې دي یو د حفظ الدم، یعنی شریعت د دې لپاره دی چې د انسانانو د وینې پروټیکشن او تحفظ وشي. شریعت کې دا مسلمان دی، که دا کافر دی، که دا ذمي دی، که دا موحد دی، که دا هر څوک دی، که دا مستامن دی، خو د وینې تحفظ به کیږي. یو نو حفظ الدم. 2 نمبر دی حفظ المال، یعنی د اسلامی شریعت کې به د مال تحفظ او پروټیکشن کیږي. د هر چا مال ته به حفاظت، که دا مسلمان دی، که بل څوک دی، مستامن دی، موحد دی، ذمي دی. 3 نمبر چې دی هغه دی حفظ العرض، د انسان د عرض او دغه د عزت حفاظت بکی، دغه د ابرو حفاظت بکیږي. دغه فنډامنټل رائټس دي، بنیادی حقوق دي. او 4 نمبر چې دی نو هغه دی حفظ الدین، دغه د دین تحفظ، دغه د دین تحفظ چې رنګي دغه د دین به، یعنی هغه په هر دین باندې دی، او اسلامی شریعت کې به دغه دین ته پروټیکشن کې دا عیسائی دی او په اسلامی حکومت کې اوسېږي نو دغه مذهب ته به تحفظ وي، که دا هندو دی دغه مذهب ته به تحفظ وي. البته دعوت به ورکولی کېږي چې مسلمان شي، دا به دعوت ورکولی کېږي. نو په دغه 4 مقاصدو کې یو مقصد د وینې دی، نو دلته د وینې ذکر شوی دی. نو دلته دا ذکر شوی دی، بل ځکه د مال ذکر شوی دی. په خطبه د حجۃ الوداع کې د 3 عزتونو ذکر شوی دی. نبی علیہ السلام فرمایي لا یحل دم امرئ مسلم، حلال نه ده تویول د وینې د سړي مسلمان الا باحدى ثلاث مگر په 3 کې په یو خبره باندې. نمبر 1 السیب الزانی، چې شادي شده دی او زناکار دی. شادي شده دی او زناکار دی، د سزا چې دی هغه قتل دی. البته که شادي شده نه دی او زناکار دی، شادي شده نه دی او زناکار دی، نو دغه سزا څه ده؟ دغه سزا بیا دا ده چې دا سړی به وجلی کېږي نه، بلکې هغه ته به کوړې ورکولی کېږي. دا ولې؟ وایي ځکه چې کوم سړی شادي شده دی او دا زناکار دی، سیب دی، نو د په نکاح صحیح کې جما کړې ده، الله په یو صحیح انعام کړی او نکاح صحیح ورکړی او د هغې سره نعمت پرېښود او بیا زنا وکړله، دا مستحق د قتل شو. سیب الذي جامع فی نکاح صحیح، دا معنا ده سیب هغه چاته وایي چې په صحیح نکاح کې جما کړې ده، او کله چې د الله د انعام نه وروستو فاذا زنا بعد ان انعم الله عليه بنکاح صحیح صار مستحقا للقتل، دا حق د قتل مستحق وګرځېدو.
او چې صحیح به وای نو بکر د دې نه بچو بکر کم دی بکر هغه دی چې د واده نه دی کړی زنا یې وکړله نو د چونکې په صحیح نکاح کې جما نه ده کړې په دې وجه باندې د قتل سزا نه ده بلکې دا په کړو باندې ویلی کېږي یو ده السیب الزاني یعنی دل الله تعالی موقع ورکړل نو بیا هم زنا کوي نو څه وژل غواړي دنه معاشره خرابېږي بیا به نوجوانان شروع کړي چې مشران دا کارونه کوي والنفس بالنفس معنا والنفس بالنفس دلته مقصود قصاص دی یعنی کله یو انسان بل انسان قتل کی عمدن نو دا به هم په هغې قتل باندې وجلی کېږي النفس انسان بالنفس تقتل بالنفس وجلی کېږي به په بدل د بل انسان کې دو شو نو چې کله یو سړی قاتل دی مستحق د قتل دی دریم نمبر التارک لدینه المفارق للجماعه هغه سړی چې دا پرېښودونکی دی خپل دین لره اسلام یې پرېښودو مفارق د جدا کېدونکی د اسلامي جماعت نه دې معنی دا شوله ولې یو سړی چې کله دین پرېښودو او دا اوس په دې معاشره کې ګرځي مسله به جوړیږي مسله به څنګه جوړیږي مسله به دا جوړیږي چې دا کله ګرځي نو دا به د نورو خلکو په ذهن کې شکوک او شبهات پیدا کی دا به د نورو خلکو په زړه کې شکوک او شبهات پیدا کی د ردت په وجه باندې به نور خلک بس شي او مرتد شي د ردت په وجه باندې به نور خلک مرتد شي البته یو سړی چې کله مرتد شو نو دا به څنګه وجلی کېږي د هغه دپاره طریقه ده چې 3 ورځې بوله شریعت ورکي په دې 3 ورځو کې به درته وویل شابکه توبه وباسه شابکه توبه وباسه نو چې توبه وویستله په 3 ورځو کې دنه توبه به قبول شي او دا به واپس مسلمان شي او دا به نه وجلی کېږي البته بالفرض که 3 ورځو کې دنه د توبه ونه ویستله دغه باره کې بیا حکم دی من بدل دینه فقتلوه بخاري کتاب الجهاد کې د حدیث دی چې تا چا دین بدل کو نو دا تاسو مړ کوي اگر چې بعض علماء لیکلي دي چې اړو ټایم به تور نه ورکول کېږي هل یستتاب قبل ان یقتل دا یو سوال دی هل یستتاب قبل ان یقتل چې دا قتل وکړي نو د هغې نه مخکې توبه قبلېدی شي نو بعض علماء لیکلي دي چې نشي قبلېدی بلکې څنګه من بدل دینه فقتلوه فارغله تعقیب مع الوصل لپاره پرون وجل پکار دي خو دا خبره کمزوري ده 3 ورځې به ورته ټایم میلاویږي استتابه اجتهاد الحاکم ته به دا ځي او حاکم ته به پیش کړی شي نو هغه به وګوري بالفرض که د هغه په قتل کې څه نقصان و نه خیر وروسته کولی هم شي البته چې د کله ردت وکړو نو مسلې دا ده د په وجه باندې نور خلک خرابېږي نو ځکه شریعت کې سزا سخته ده پاتې شو دلته کې د وینې خبره چې د مسلمان وینو تویول نو آیا یوازې مسلمان دی که نور څوک پکې شته نو جواب دا دی که مسلمان د مسلمان وینې چې کله تویږي نو دا لومبۍ خبره په دې کې دا ده چې دا سړی زناکار دی نو کله چې سړی زناکاري وکړي نو دا به وجلی کېږي خو د هغې دپاره حکم دا دی چې ده به په ده باندې به باقاعده ګواهان قایمېږي 4 ګواهان به سړي 4 ګواهان به چې شمدید ګواهي کې هله به درته سزا میلاویږي مطلق یې داسې نه چې دا پلانی او زنا یې کوله ما وویشتل او ما داسې کار وکړو نه 4 ګواهان به په دې باندې پیش کېږي ځکه دا مسلې چې دي نو دا انډیویجولې نه دي بلکې دا به ریاست او سټیټ ته پیش کېږي او په دې کې به فیصله هغوی کوي مسله په دې کې دا ده البته دا خبره چې یو سړی په خپل باندې اعتراف وکړي نو بیا نو چې په خپل باندې اعتراف وکړي نو هغه ته هم سزا میلاویدی شي لکه ماعز اسلمي رضی الله عنه چې راغی نبی علیه السلام ته ویلو چې زمانه دا عمل شوی دی 4 اعتراف یې وکړل نبی علیه السلام ورته بیا سزا ورکړله دا یو سوال پکې اوچت شوی دی چې سړی په خپل اعتراف کې 4 ځل به وایي که یو ځل به وایي نو څوک یې 4 ځل به وایي لکه ماعز اسلمي چې ویلي دي څوک وایي نه یو ځل هم چې چا اقرار وکړو نو دا پوره ده لکه هغه مشهوره خبره ده چې زنانه ده او د هغې سره یو په کور کې چې کم مزدور کارو هغه ورسره زنا کړې وه او خاون یې و نو او هغه هلک چې کوم نو هغه ځوان نو بیا چا وله څه فیصله کړې وه چې یاره دې سړي له ته ګړې بیزې وله سل ورکړو یو جنۍ وله ورکړو نو هغه به وکړي نبي علیه السلام ویل نه الغنم والولید رد علیکه ګړې بیزې یې ولیدلې واپس واله او ویې ویلو نبي علیه الصلاة وسلام هغه کس ته ویلو چې علی ابنک جلد 100 وتغریب عام داسې کار دی چې ستا په ځي باندې 100 کوړي دي ځکه دا شادي شده نه دی او کومه چې ښځه د هغې په باره کې نبي علیه السلام وویلو انیس ته یا وغدو یا انیس الی امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها لاړ شه او د ښځې نه اعتراف واله که اعتراف وکړو نو سزا وله ورکړه نو هغې اعتراف وکړو نو هغې له رجم ورکړو نو په دې کې نبي علیه السلام 4 ځلو خبره نه ده کړې لهذا خبره دا ده چې یو ځل هم چا اقرار وکړو نو بیا وجلی کېږي نو که په خپله باندې اعتراف وکړو او که ګواهانو ګواهي وکړله خو دا به وجلی کېږي انیس ته یې ویلو چې انیس لاړ شه او که د اعتراف وکړو نو دا به ته مړ کېږي او النفس بالنفس ولا خبره ده چې انسان په انسان وجلی کېږي د انسان نه مراد مسلمان دی پاتې شو دا خبره که دا
دغه دی دا مستامن دی او یا دا چې په دې اسلامي حکومت کې ذمي اوسېږي نو د هغه باره کې څه خبره ده. امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي که چا بالفرض مستامن مړ کو او ذمي مړ کو نو د هغه په عوض کې به هم دا قتل کولی کېږي ځکه النفس بالنفس راغلی دی. او که حربي یې مړ کو نو لا یقتل مسلم بکافر د کافر په بدله کې مسلمان نه وژلی کېږي. دا درې کسان دي چې دا کارونه وکړي نو د ده په باره کې حکم د قتل دی. د دې نه علاوه څوک د مسلمانانو نه نشي تویولی. الله رب العالمین موږ د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.